کني زمونږ د مرجر فوجانو کړی دی د امریکای په اما باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. شنشابه یول خو تاسو مننه کوم چې تاسو همیشه د قبایلی سیمې आवाज دنیا ته رسولای دي. نن کمیټیانې جوړې شولې د هر تحریک دی طرف نه او د ایجنسی په سطح باندې کمیټي جوړه شوله. دا کمیټي په بل ورځ بیا یو لای عمل جوړوي او فیصله وکوي. پښتون کمی جرګه کې مونږه د قبایلی سیمې د هر ایجنسی په سطح باندې یو نمائنده ور کړی وو او د قبایلی سیمې چې څوره واړه واړه تحریکونه دي د دیمو یو نمائنده ور کړی وو. هلته کې مونږه چې کوم د تحریکونو ولا مرګري دي هغه د قبایلی سیمې خډډ کر نمائندګي کړي دا. خپل مشکلات مو ورته شي دي، خپل تحفظات مو ورته شي دي. خو هلته کې زمونږ خبره ته چا څه ویلیو ورکړی نه ده د قبایلی سیمې، بلکې همیشه به دا خبره راته کېدله چې دا د پښتون ګروپ ته باید دلته کې د قبایل خبرې ونه شي. خو چلو هغه خو به یو نیم کس ویلې زه هول ګروپ نه دی ویلي، یو نیم کس به داسې پکې راغی. خو مونږ ته ګیله په دې ودرېږي چې یو نیم کس به په دې خبرې را سره اړم شول نو د هغې په مرسته کې به بیا زمونږ خپل یو قبایل ورور ودرېدو. هغه چې د ایجنسۍ په نمایندګي به راغلی و یا به د یو قوم په نمایندګي راغلی و. هلته کې مونږ خپل ښه سټرګل کړی دی. دا مونږ چې څوره مطالبات دي د سټیټ نه کوو هم هلته ایښي دي چې دا د هم په دې نکاتو کې شامل شي. خو د بده مرغه په اوله ورځ هم شامل نه شول او بیا یو میاشت بعد نصیر ملک په اجرا کې چې کله پروګرام هلته موږ سوال زاری وکړل هلته شامل نشو. حالانکه هلته کې د افغانستان د زنانه د تعلیم خبرې خو شامل شولې او زمونږ مطالبات شامل نشول. او ریزلټ دا راغی چې هغه خبرې یا هغه کمیټۍ چې هلته لاړله څرنګې را نه وړه. که قبایلي مشران ورسره تللي وی کېدای شي چې څرنګې راوړی وي. وزیر الله صاحب ته دوی د خپل ډیمانډز ورکړي دي. پاغه کې د فاټا د مرجر یا د فاټا چې کوم د اوس مشکلات دي د مرج نه بعد هغه خبرې په کې نشته دي چې څوره مونږه پاړاو کړل. هلته کې دا خبرې دي چې د افغانستان سره تجارت، د افغانستان سره روزګار، کاروبار او د مونږه د اوبو او د مونږه د بجلی د پنجاب سره چې کومه زمونږه هغه جوړیږي خپل کمیشن جوړیږي. خو زمونږه د فاټا په هغه مشکلاتو باندې چې مونږ بار بار بیان کړي دي هغه خبرې هلته نشته ده. کني زمونږ د مرجر فوجانو کړی دی د امریکای په اما باندې فوجانو کړی دی، بلجبر کړی دی، غیر آئینی غیر قانوني کړی دی. او مونږ قبایل وایو چې د مونږ د قبایل رائے د واخستا شي. قبایلی مشران د مشورې په مطابق باندې با چې کومه فیصله هغه ته خوښوي انا مون فیصله وکړي. اوس مونږ د حکومت نه صرف دغه ډیماند کاوه چې د آئین پاکستان او د قائد اعظم محمد علي جناح د فرمان لاندې چې کومه خبره شوې ده د مونږ سره هغه وکړي. د قبایلی سیمې د مشرانو او د ځوانانو رائے واخلي. نور مونږ نه مرجر غواړو نه مونږ زوړ قانون غواړو. د مرجر په بدل کې چې مونږ ته څه شی شنه باغونه خیالي شوي وو دا هیڅ شی مونږ ته نه دی میلاو. سالانه 110 ارب روپۍ کې ټوټلی په 10 کاله کې مونږ ته 37 ارب روپۍ میلاوي. او دومره خبره ده چې د مونږه میډیکل سیټونه لاړل، زمونږه انجینرینګ سیټونه لاړل، زمونږه کوټا سیستم مکمل ختم شولو. مونږ ته 24000 نوکریان اعلان شوی وي چې دا به درکاو. یو نوکری په کې را نه کړله بلکې د تیر د پی ټی آی حکومت چې او زمونږه 680 سیټونه راغلل د نرسینګ د فیمیل نرسینګ سیټونه راغلل پاغه کې 24 کسان زمونږه قبایل وکړل. کني موږ سره هغه په مراتو کې یو دا خبره هم کړې و چې د تاسو کوم لوکل تعیناتی کیږي په دې کې با قبایلی ایجوکیټډ ځوانان راخلو دا بیروزګار دي. خو د بد امرغه هغه 680 سیټونه په مردان، په ملاکنډ، په شانګلا، په نوشیره په دای علاقو باندې تقسیم شول. صرف 24 سیټونه مونږ ته راکړل. نو مونږ صرف دا وایو چې قبایل ته د مرجر په بدل کې څه ملاو شوی نه دي. د مشکل سره مخ ته جرګه سیستم ولاړو، شناخت ولاړو، قبایلیت ولاړو، هر څه ولاړ، ایون وسایل ولاړ. ټول نه غټه خبره په دالند ورځو کې مونږ ته پټوار نظام را روان دی. پټوار نظام به داسې وي چې د تا د تر د تربور سره کوم پوله پټای تا په جرګه کړي وي، جرګه به چاليږي نه، یا به ډي آر سی وي یا به عدالت وي. تبه د تربور سره نه مانه، تربور به د پلار سره نه مانی، کور په کور باندې وي. بل خبره ده چې د حکومت د پاکستان چې کوم خپل طریقې کار دی په نورو علاقو کې دیشي د کورونو سره یو 30-40 فوټ حصہ علاقہ ته د کور حصہ وګرځوي. د نور چې څوره زمونږه ځنګلات څوره غرونه دي درنه د سټیټ حصہ وګرځي. چې سټیټ حصہ وګرځیدله نو زمونږه د پلار د نکاح چې کوم وراثت وو هغه مونږه جدي پښتي مالکانو دا شی
زمونږ نه لاړو. خو اوس دا چې کوم مین مشکلات دي زمونږ چې دا شی فوجیانو بالجبر کړی دی، په دې باندې پښتون قومي جرګې هم د مونږ سره هیڅ نمونه مرسته نه ده کړې، بلکې زمونږ اواز یې دباو کړی دی. او ډېر زمونږ خپل داسې خلک چې اول ټیم کې هغه د مرجر حامیان و، نن هغه هم خفه دي. اوس د نوې کمیټې چې جوړه شوله یو څو ورځې بعد به د دې میټینګ وي او انشاءالله ګورو چې ښې فیصلې به کېږي او د پښتون قومي جرګې د عدالت په باره کې به هم یوه فیصله کوو چې هغه خلکو زمونږ نامونه وباسله یا موږ ورسره مزید سفر پکار دی که نه.